مرحبا بیا راغله رمضان میاشت يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين سورة النمل وی مکہ مکرمہ کے نازل شدہ سورت تے نازل شوی دے پس د سورت شعرانا ترتیب سره کې خود شوی دے سورت الشعراء دین مخکانی سورت آغا پا ترتیب نزولی کے 47 او سورت النمل پا ترتیب نزولی کے 48 دے او مناسبت دنوم اغا داره چې په 18 نمبر آیت کې د نمل کلمه راغلی ده 18 نمبر آیت کې حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ودغه مناسبت سره د کل صورت نوم سورت النمل کې خودی شو نمل میگی تا وی او پدې کې د میگو د یوی علاقی تذکره ده او د هغې سرپرست یوه میږی وه او د هغې میږی واقعي طرف ته او د هغې هوښیارتوب طرف ته اشاره ده او ویونکي د قرآن ته او مسلمان ته پکې دا سبق دی چې یو میږی او یو حشرات الارض کې وړو کې غونتی سیز دومره عقل او فهم او سوچ او فکر لري نو اے د دوو خپو انسانه تاله چې رب العالمین دومره ښکلی وجود درکړی دی او دومره یو زبردست نظام زندگی درته نصیبه کړي ده عقل او شعور یې درکړی دی اولو الابصار اولو النها کې اولو الالباب کې شمار کړی نو دا خپل عقل استعمال کا او دا آغا میگه نه سبق واخله چې هغې څنګه د قوم رهنمایي کوله دکه شان د خپل قوم رهبري او رهنمایي کا او کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته هر یو پتاسو کې راعی دی راعی چرواهه ته وی ګډبا شپون چې ګډې بیزې سره نو هر یو پتاسو کې راعی دی یعنی خیال ساتون کې دی ګډبه سکی د ګډو خیال ساتي د چیلو خیال ساتي نو ستاسو کې هر یو خیال ساتون کې دی وکلکم مسئول عن رعیته او د خپلو ما تحت به د هر یو نه تپوس کیږي نو دلته نه سبق اغستل دی چې یوې میږی د خپل قوم دومره خیال ساتلو چې اعلان یې وکړو خپل قوم ته چې د سلیمان علیه السلام لخکر را روان دی لخکر او خبردار ګورې چې د سلیمان علیه السلام لخکر تاسو چرته د خپو لاندې دل نه کی او نو ځان خپلو سوړو ته وردن نه کوي هسې نه چې سلیمان علیه السلام او د هغه لخکر خبرم نی او تاسو د هغې د خپو د لاندې دل شوي یئ نو اشاره دی ته ده چې مسلمان به د هوښیارتوب او د عقل زندگی تیری نو سورة النمل کې با زیاد تر واقعات د سلیمان علیه السلام د فهم او د پوی او د سمج راځي چې الله رب ذوالجلال سلیمان علیه السلام له کومه پویه ورکړې وه کومه حکومت یې ورکړی او کوم د پرندو په خبرو باندې سمج او پویه ورکړې وه
او کومه بادشاہي چې هواګانی او چار دانګې عالم چې سلیمان علیه السلام سلطنت کړو دا چې د الله رب ذوالجلال د طرف نه سلیمان علیه السلام ته یو طرف ته د نبوت عظیم نعمت او بل طرف ته سلیمان علیه السلام ته د دنیا د سلطنت هغه عظیم نعمت الله پاک نصیب کړو. نو صورت کې با د دغه تذکره وی ځکه صورت ته سورۃ النمل وی او صورت ما قبل سره ربط لري. په سورۃ الشعراء کې د دلایل نقلیه او بیانو، نو اوس په سورۃ نمل کې هم د دلایل نقلیه او بیان دی او زمن کې به ورپسې عقلیه مرازي. د ډاکټر صاحب رحمت الله علیه قول یا ساتي د شیر علی شاه صاحب مبارک حضرت به فرمایل چې د لفظ کتاب نه بعد حکیم راشي، حکیم په هغه صورت کې به دلایل عقلیه ذکر کیږي او د لفظ کتاب نه بعد چې په ابتدا د صورت کې مبین راشي نو پاغه کې به غالبا اکثر هغه به پاغه کې دلایل نقلیه وي، عقلیه به په ضمن کې پکې راځي یا کادوکا. نو ما قبل کې سوره شعراء ته وی نفی علم الغیب، د علم غیب نفی بکیږي عن غیر الله، د غیر الله نه د علم غیب نفی، دا د صورت دعوه ده. او دویم السلامة والنجاة على المصطفین من الله، د الله پاک برگزیده خلقو له غوره کړي شوي خلقو له نجات ورکول او امن او سلامتیا ورکول دا کار د الله رب ذوالجلال دی چې څومره در باندې دنیا کې مشقتونه تکلیفونه بدنی مالی جانی چې کوم راشي دا غیل الکول ولا ذات هغه الله رب ذوالجلال دی. په مطالبه یې صدا رجوع الى الله المصطفین، رجوع الى الله، تبا الله ته رجوع کی، تبا د رب العالمین په مختار بندگانو کې راشد. په غوړې چې صورت کې په دوو مسائلو باندې تفصیل دی، همدغه دواړه، یو د نفی علم غیب من غیر الله او دویم السلامة والنجاة علی المصطفین من الله. په دې به بحث کیږي. نو دې دپاره په دې مسله باندې اول په نفی علم الغیب باندې با واقعات په دلیل کې راځي، یو د موسی علیه السلام واقعه او یو د سلیمان علیه السلام واقعه چې دې دواړو سره کم حالات را پیښ شوي او دی ناخبره نو دا معلومه شوه چې عالم الغیب نو. او دویم به په صورت کې مسله راځي د سلامت او د نجات علی المصطفین من الله، د هغې دپاره به دلایل په دویمه حصه کې ذکر کیږي. سورۃ النمل دی نازل پس د سورۃ الشعراء دی، په ترتیب نزولی کې 48 دی، په ترتیب عثمانی کې 27 دی. شپږ سورتونه د مخکې دي، د 28م دی، آیاتونه 93 لري، رکوګانې ولري او کلمات د صورت 1194 کلمات د صورت تی سورۃ النمل او حروف د صورت 4767 دی، 4767 زبرونه راځي په دې صورت کې 1672 مرتبه، 1672 مرتبه بدی کې زبر راځي. زیر به پکې راځي 634 مرتبه، 640 پیری. پیش به پکې راځي 510 مرتبه، لس د پاسه 1500 پیری. او دو زبر به پکې راځي طالباتو 42 مرتبه او دو زیر به پکې راځي 44 مرتبه او دو پیش به پکې راځي 36 مرتبه، 14 پیری. او کړه زبر به پکې راځي 192 مرتبه او کړي زیر به پکې راځي 14 پیری، 14 مرتبه او الټا پیش به پکې استعمالیږي 22 مرتبه او جزم غړندې چې ورته وي جزم دی به پکې استعمالیږي 957 مرتبه، شد به پکې استعمالیږي 353 مرتبه او مد به پکې راځي 76 مرتبه، سلور کم اتیا یعنی شپږ او یا پیری به پکې سره راځي، دې کې به پکې دا به پکې مد راځي. خوب کې د سورۃ النمل د ویلو تعبیر بسی چې یوې هورلړې، یوې مورکې، یوې زنانه، یو نارینه، یو مسلمان په خوب کې ولیدو چې د سورې نمل تلاوت کوي. علامه ابن سیرین رحمه الله تعالی عنه فرمای
دلیل دار چې پس ژوند کې د مرګ نه مخکې به د ولایت او د بزرګۍ په مرتبه باندې فایز کیږي د ولایت او د مرتبه بزرګي به رب العالمین قبل از موت نصیب کوي په دنیا کې نو دا د سوره نمل تفصیل سوره نمل کې واقعات دي دلایل نقلیه دي په توحید د باری تعالی باندې او نفي د علم غیب من غیر الله ده بسم الله الرحمن الرحیم او ما تاسو ته ویلي وو شاته سورة فرقان کې مونږه کلمات د سورة فرقان الته کتلیو چې 392 پرونی سبق کې لګو ګورئ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین طاسین صاحب جلالین اللہ اعلم بمراده بذالک اللہ پاک پوئیگی پا معنا دا دے ٹکو باندے اللہ پاک پوئیگی پا معنا دا دے ٹکو باندے او بعض مفسرینو یہ ظنی ترجمه کری دی نو پا ظنی ترجمو کے توان مراد طرق سین مراد سعادت او یا توان مراد طیبات او سین مراد سابقہ تفسیر الرحمن او روح المعانی دا معنی کری دی چی لاری دا سعادت طرق دا سعادت نو لاری دا سعادت بحاصلے دا سعادت پا لارو با کل روانی گی کل چی دی قرآن تکینی کله چې دا قرآن زده کی کله چې دی قرآن باندې عملو کی نو لارې د سعادت به درته نصیب شي دا ظنی ترجمه ده او دوی مدد طیبات توان طیبات او سین سابقه نو دا طیبات سابقه یعنی یو معنا دا شوه چې د قرآن مجید چې تاسو مر سبق اوی او سورتونه دی اولستل او کومه پاکیزگی د قرآن کریم بیان شوه نو لہذا دا طیبات بتا تا سنگ حاصلیگی دا چه سوره نمل نمخ کم قرآن ارسه او قرآن تکینی نو پاکیزگی دا جون بدر تا حاصل شی تمام زندگی با دی پاکیزه شی بی حیائی بدر نلال شی او دا اللہ رب ذوالجلال پا دربار کے با مقبول ترینو بندگانو کے با دی اللہ شمار کی کنارینه یو کزنانا طاسین اللہ اعلم بمراده بذالکا تلك آیات القرآن و کتاب مبین دا آیاتنا دا